زما عزتمندو په دې روی زمين کې داسې خلق شته چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مني، نه جنت مني، نه دوزخ مني. داسې خلق شته چې فرشتیم نه مني، قرآن نه مني. خدا سے لا سکنی دي تیر شوی چې مرګ نه منکري. مرګ داسې یو حق او اټله فیصله ده. مرګ راضی ارچاله، خدا مرګ دا د چا د لپاره خوشحالي وي، د چا د لپاره غم وي. دا هر چا د لپاره غم نه. ډېر صحابه کرام او متبع سنت علماء کرام د اغینا د مرګ په وخت کې د خوشاله کلمات اوریدل شوي دي، د خوشاله اظهار کړی دي په مرګ باندې چې مال مرګ دا مرګ سره به دا مرګ مومن بنده ته یو رکاوټ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زیارت او په ملاقات کې د جنت کې د جنت او د آخرت هغه موضوع کې دا یو رکاوټ دی دا مرګ. نو مومن لچ مرګ راشي نو هغه د مومن خوشحاليږي او خفقيږي. ورته حدیث مبارک کې دی الموت تحفه المؤمن، د مومن سړی د بار مرګ دا تحفه ده. تحفه د خلق خفقيږي نه، تحفه د خلق خوشحاليږي. خدا چاله تحفه ده، مرګ چاله تحفه ده. چا چې د مرګ تیاری کړي ټول عمر په دې تیر کړي چې مرګ کې ورا سره سکیږي، د مرګ نه پس برا سره سکیږي. کو بیان ای اغم دا خبري، کو مجلسي باغی کوم دا غم دا خبري، کو کرداري، کو عملي، هغه ټول د دې د پاره چې د مرګ نه پس ما سره سکیږي. داغه د پاره مرګ تحفه ګرځي، خوشحالي ګرځي. وی جون تیر کا د روزه پشان چې مرګ دراشي د اختر پشان، یعنی مرګ د خوشحالي ځان سره وروړي. او ته چې دنیا ته راتلی تا جړل خلق خاندل، اوس داسې جون تیر کا ته چې زی چې ته خان دی خلق جاړي. ار مړې نه خاندي، ډیر مړی جاړي چې ډیر مړی ډیر په سخت تکلیف کې چې وی ته ځان داسې کا چې ته زی چې ته خان دی خلق جاړي. کله چې مؤمن بنده مړ کیږي الله جل شانه د فرشتي را لېږي، ا فرشتي د یو بل نمخ کیږي. د مولوی صاحب د وفات نمخ کې یو ورځ مخ کې راته یو کس رنګ وی طالبان هم دی مولوی صاحب د ناشته او په اسونو باندې خلق د اسمان نه روان دي زده لګولې دي. ماده دا حدیث دی چې کله د نیک بنده روح غشتي کیږي فرشتي یو بل سره ضد کوي چې دا یو رانه مخ کې نشیدا نشیدا سعادت ماته ملو شي. احمد یار مولوی صاحب سره دی کو سعادت درکم چې دا سعادت ما ته نصیب شي او دا سعادت ما ته ملو شي. نو پرشتي زد لګي مؤمن بنده نه چې روح غشتي کیږي. روح وی د دې زنه ته رومال کې خو دی شي، هغه جنت رومال وي، د جنت خوشبو وي. هغه خوشبو پسې دا روح دومره بیقرار شي چې بخپل اور پسې روز را بار شي ور پس. نو چونکی یوازې زما د پاره نه د پورا علاقې د پاره د غم د واقعي چې د جنازې نه پته لګېده چې ټول په دې غم کې ما سره شریک دي. الله د ټول له جزای خیر ورکړي. نو ما وی چې د جمعه صرف د مولوی صاحب مختصر شان حالات زندگی هغه مخې ته راشي موږ د سبق واخلو. مولوی صاحب نوم خو ټولو ته معلوم دی. د پلار مولوی صاحب نوم سبحان الله، د پلار نوم فصیح الله. پلار یو درجه نیمه سبق ویلو، نور بیا بالکل زمینداری ټول تر مرګ زمینداری کړو. خپل ځمکه مو سره وی پردې مو سره وی خپل ځمکه کې کافی حد پورې وسمشتا. بیا د دې پلار چې کومو د مولوی صاحب نیکه مولوی رحیم الله زمنګ د سپینګری چې کوم عمر نډیر دي ته دغه تاریخ او د علم والولا او للهیت هغه ورته پته چې څومره د الله والا سره. اوس دا موقع کومه د جزا دغه وضاحت د دې رحیم الله د پلار نومو علي احمد او علي احمد د پلار نومو عطا احمد، د عطا احمد د پلار نومو سید احمد
او دا تقریبا د عمرزو پټوارخانه کې دا سلسله د دې ځمکې د وجې نه اوس هم موجوده ده 51 پورې زمونږ نیکانو کې علماو کوم چې زما خپل نیکه دی د مولوي صاحب والد صاحب صرف دې پکې عالم نو یعنی زمونږ د کور نه د علم دا شمه مړه شوه کله مړه شوه کله چې دا 51 ته راورسېده نو زمونږ نیکه علم ونکو زمونږ د کور نه تر دې پورې نیکه ورسېده چې نیکه مې بیا ګیره وخوړله الله دې وبخي اخر کې خو بیا ډېر بزرګ شوی څلور میاشتې لګولې وې مولوي صاحب هم سکول تعلیم وکاو اته مې چې پاس کو نو دلته شریف الله کاکاو درګو ټال به او سفید ګل جی صاحب دا تبلیغي مرګریو دوی ورپسې ولګېدل او مولوي صاحب داسې عام وخت یې روس دیندارۍ دغه نه کو بلکې دومره پورې ما د نیا نیکنه اورېدلې دي چې مشر تر باندې موږ سبق لولېګا بلاړو دی بنته قرآن سبق لبم ډېر په مشکله لګو غاړه به وینه کې خو دا ورته بیا د تبلیغ والا مرګرو رضاکه چې تم سره یو لاس ورځې ولګاوه ډېر په مینا محبت او په اکرام د سپینګری مشران واغشته الله دې دغه قبرونه د نور نډک کی دا څومره اجر کاته چې د مولوي صاحب د دې کې د عوام کسانو علماانو دغه په کې پوره حصہ ده چې مولوي صاحب تیار کړو دی خوا کړی هغه په مولوي صاحب خواري وکړه مولوي صاحب غاړه کې خودا نیا مې وای ودا سي چل به وکړو دله موږ په ورکول سخی کاکا دکانو په دی میاګانو محله کې اوس هغه دکان نشته زمام یاد شي سخی کاکا باندې مشهور او ارسه پسې به چونګه ورکولا نو هغه سخی کاکا سره زمونږ پیټې کو کور د ذمہداري کور او بس په مولوي صاحب روزانه وړل روزانه به پیسې راوړي چې سبق کې دي کله چې دې دا ترغیب ورکو نو مولوي صاحب خپلم یو نیام یو مولوي صاحب ما د مټ پسې کپڑا وتړله او د کپڑا کې په مغه وخت کې داري سکی والا پیسې وی هغه پیسې چې بد په سره کولې ما په دې کپړه کې ورټومبلې او نیاته مې وی چې سخی کاکا وای چې د لس ورځې به یو ځای در کوم او روزانه نشم در کولې یا مې زمړه کې خوشاله شوم چې زسه خو به جوړیږي څه به جمع کیږي دا څه به موږ نه پیګو هغه به د جمع کولې صرف د لس ورځې د خرچیلا اگر چې لکه دله داسې طریقه نو په کار په اجازه خ کار ل روانو هغه وخت کې خلافې نو دا طریقې وکړه نیکه مې وی زه د سارو په زکم لاستما وی ما دی ولید چې بستر راوستو د شپې 1 بجې په دیوال اول بستر راوستو بیا وړې د ورپسې وی ما به ځان غلې کړو دی د شپې 1 بجې لاړ دی کسانو سره ملو شو د ساري دوی سره مانځه پسې تشکیل کې لاړ د کور نه په پټه اجازه ورته نه ملاوي لس ورځې چې ولګولې او واپس راغی زندگی مکمل بدل شو ما ته یو ورځ وی بچی زمونږ د خاندان نه علم تلو دا خزانه او دا نعمت نه موږ محروم شیو نن به تام چرته ګوټ بلچی کوله په تبلیغ نه وي کو دا دعوت او تبلیغ نه وي ما مو تام امن چرته ګوټ بلچی وم کوله نه به دا عزت احترام او نه به د اخرت مزي وي اصل مزي مقصود د اخرت دی نو هغه لس ورځې سره ژوندۍ بدل شو بیا دینی علوم پسې ولګي دا تقریبا اتمه پاس کړو نه هم کېو چې دا اشاره ولګولا اغه نه پسې نومانیه کې اته کال سبق ویلو نومانیه چې دا اوس کوم مهتمم دی د پلارو اغه د دیوبند فارغ د مفتی شفیع صاحب چې معرف القرآن لیکل دي دا هغه هم جمعاتو هغه سره شاګرد دی بیا وړه دوره غټه دوره د کوړه خټک کې شیخ عبدالحق رحمت الله علیه مولانا حسن جان رحمت الله علیه مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه دي حضراتو نه دوره او دا غینه پس درس او تدریس او دعوت او تبلیغ ته خپل کار وي او دا سه انهماک سره لګیدلو چې خلک حیران کړي تاسو مونږ ته هغه خلکو ته پته نه لګي چې وسره یو ځای شپې نه دي سبا کړي ورځې نه دي سبا کړي چې وسره سفرې کړي دی غي ته پته لګي چې دا کم پای والا او څومره مهنت والا او څومره مجاهدي والا د شپې چې تر مرګه د هسپتال کې د داخلي دو د شپې پوری دونی می چې ډیر به بیان شو 3 بجې
دا به دې پاسېده تر د سار اذانه پورې جړاګانې دعاګانې نه ما ته بېګا یو مولوي صاحب ما هسې د مدرسې کاته ماسخوتن رالمه ما یې درېیمه وشوه چې لږ وګورم څه حل دی نو قرضي او کاتب ډېر پریشانه شوم نو دلته یو عالم دی اوس هم شته ناست دی ما ته وایي مولوي صاحب به د شپې 3 بجې جړل دعاګانې به کولې د دې دقه یوه لار ده یوه به خلکو ته لاس نه نیسه د نورو مدرسو والا په شان چاندو پسې نه خپله ګرځېدلې نه شاګردان ګرځولي خرونو دغې نه پسې تقریبا دی ملکونو ته سفرې شوي یو ځل تبلیغ جومات ځان سره تیار کړ نو بیا ورسره خرچه کمه وه نو د ده پیسه کې په چیت لډېری کې یو کوټه یو سړی وړوکي شان کور رسېدلی نه د مور یې رسېدلو د مور نو مور ته وایي بیبي دا په ما را خرڅ کړه پیسې به درله بیا درکړم هغه یې ترې واغېسته او هغه یې خرڅ کړو په هغه پیسو سفر له لاړ 18 میاشتو سفر و هغه وخت کې به 18 میاشتو سفر و اوس بندي شوي دي اوس د کالي زه د یو کال وم ما ته نیاوې ته د یو کال وي هغه پیسې دي بیا ما وام غشتې نیامې وایي زما ضرورت و ما ته چې به ما راکې خیر دا چې ما ته هغه پوره کړی ځان هغې سفر کې دي تقریبا د عربو ټول ممالک پیدل والی دي دا د 18 میاشتو سفر به دا به پیدل و په دې کې به د حج ورځو کې ځان سعودي ته را رسو مکې مکرمې ته وی چې کله سعودي ته راورسېدو مکې مکرمې ته دا ما مولوي صاحب نه خپله مو اورېدلي دي او یو کتاب کې د هغې حالات زندګۍ کې بېګا مې هغې کې مو کتل وی چې زه راورسېدم نو د حج کې به دومره رش نه و د حج نه مخکې ورځې وي نو ډېر زیات بې حاله شوم ته به داسې خراب کړم چې زندګۍ نه مې تمه ختې شوه سم لاستم مطاف کې سترګې مې ورغلې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ما ته وایي چې پاسه سبحان الله ما ته چې الله رسوله خوځېدې م نشم بیمار یم ما ته چې مړ لا جګ جوړې پاسه وایي چې پاسېدم او سترګې مې غړې کړې وي ټیک ټاک نه مې دوی خوړلې وه نه څه او د مرګ په تمه م لاستم چې مرم خو هسې مرم خو چې د مطاف کې مړ شم بس ویدې ته م لاستم خرونو یو ځل دا به هم ډېرو ملګرو ته یادي اجتماع له تلي نو د سټیشن کې امامتي و دلته درس و د جمعې مونځ به دلته په بل چا پړاوه خپله به هلته پړاوه دلته راتلو نه پس هم اجتماع له تلي نو هلته په روډ باندې بسونه ودرېدل دی خو چونکې امام و نو ده له ټولو نه مخکې منډه کړه چې زه داسې وکړم چې دا خلک په انتظار پاتې نه شي هغه دی چې څنګه منډه واله د شا نه بل بس راغلی دی والیا دی او دومره لرې بوخته و خټې هغې ته ایشتې دی چې هغې ته ایشتې دي بیا ورپسې کسان کوم ورغلي دي هغه هم بوخته شوي دي رایستوله بیا چې رایستې دي پټې او هسپتال ته بوتلي او موږ کور ته اطلاع راغله چې مولوي صاحب وفات شوي دي تاسو وله د قبر و د ټیم جنازې وخت وله مقرر کړي او د قبر غم وله وکړي زه بره په کوټه نو نیا راته خشاک راوولی پسې ختلي وم ما دا خبره واورېده بس هلته په ژړا شوم راکوزېدم هم نه بیا راپسې بره راوختل په پایا په غېږ کې راکوز کړم خدای به خیر کړي ما ته داسې یاد دي لکه دا وخت او دغې کې یو 5-6 غنټې پسې مولوي صاحب کټ کې راوړو صرف سترګې ښکارېدې نور ټول جسم پټی او سا پکې وه هغې نه الله روح کو مطلب مې دا و چې د الله لار کې چې الله دا قرباني مو واغېسته چې د جسم مرضو ډېر ډوکي یې والله په چیرې کړل ماته یې کړل دا هغه دپاره سعادت وه نبی علیه السلام یو سفر کې روان و نو ګوتې مبارکې زخمي شوه خپلې ګوتې ته وایي ای ګوتې مبارک شه ته به د قیامت پر ورځ د الله دربار کې زما ګوی ورکې او زه دومره خوش قسمته شوم چې زما وینه د الله لار کې توی شو سټیشن نه مقتدیانې چې زه غټ شوم ما ته تپوس کړو یو ځل ما دا څه قصې وه وي 2 ټاټکي الټې د وینو کړی وي او بیا هم جم دی پاتې شو هغه ټوله وینه کاته کې لیکلې شوې ده ابې نن په کار راځي او وینه به نن په کار راځي ګانا ته تللی دي 2 ځل افغانستان ته سفر شوی دی اسټرالیا ته د 9 میاشتو سفر شوی دی دا ټول د الله فضل او کرم خدا کمال او پکې چې ځان خولې نو په بس دا پکې غټ صفت و بس د خوخه و چې زما سوکړو تعریفونه کی بس په ماړو څوک دا ګمانونه کی چې دا راسه غټالم چرته بچ دي شاګردانو دستربندې لرو غوښته او وی به زمون استاد العلماء دا دی به ورغه مېک به ته واغشته یم کولې و بچیا هغه سپیکر کې ورته په دې وړه سخت به سره کېده دا یو ځل وته شاګرد په پوسټر کې لیکلو شیخ القرآن هغه لام نړو هغه
دستاربندۍ خبرې ورسره کړې ولا نه ګوره هر مدرسې مهتممي که نه د مدرسې په بوړو د مدرسې په پیډ د مدرسې په مهر د مهتمم نومي په دنیا کې واحده مدرسه د مولوي سبحان الله صاحب مدرسه ده چې په یو شیز به دغه نوم پیدا نه کوي داسې غټ اخلاص داسې غټ اخلاص زه وایم چې دا کم کسانو دا ځمکه ورکړې وه دا خو تاسو ته به یادي مولانا عبدالباري جان صاحب قاضي فضل دیان صاحب قاضي فضل منان صاحب دا هغې د وخت شروع شوې ده او دا ځمکه دا ټول ترتیب د هغوی شروع کړی دلته مولانا غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه راغلی و باباجي صاحب مقبرې ته د باباجي صاحب عرس لا د علماو راغوښتي وو نو هغه چې عرس وکړو نو ورته یې غټ غټ علما یې او هسې فضول کار کې فضول خو نه خو زیاتي کار کې لګیا یې عرسونه هم شروع کړي چېرته درس تدریس شروع کړي دلته د دې مدرسې بنیاد مولانا غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه ایښی دی او دا بیا قاضي فضل منان قاضي فضل دیان مولانا عبدالباری جان صاحب رحمهم الله سره وا مولوی صاحب زاخیلو کی مشر باچا صاحب سره مدرسو دی حضرات مشر باچا صاحب او قاضي فضل منان صاحب په دیوبند کې پاتې شي او په دوره کې میوزه پاتې شي نو دوی جرګه بوتله چې دا سبحان الله مولوی صاحب د مرزو دا زمنګ سرمایه وا تا سره امانتو اوس مرزو تخپل ضرورت دې موږ لراکا دوی پروان هم راغلی و بیا دا جرګه زما نیکه پسې تللی وه نیکه مې زمیندار و نیکه مې خپله خبره کوله وی چې دا علما ما پسې راغلل وي زما د خپونه ځمکه وتښتېده چې زما سعادت ته ګوره داسې غټ غټ علما زما کور کې ناست دي وی چې دې د زیارت پر ورځ په چوټۍ راغی نو ما ورته چې هلکه دا پسې دلته درغلي وو ته څه شی چې تا هغې ته نه کړي دي مولوي صاحب دې حضراتو ته معذرت وکړو چې زه د عمرزو دارالعلوم مهتممي نشم سنبالولی مهتممې کې به د وړو د روټۍ غم کې د چای غم به کې د پکي غم به کې د اوبو غم به کې د بیمارۍ غم به کې زه هلته مدرس یم بس خپل درس کوم او نور بېغم یم دا غمونه زه نشم اخیستی نیکه مې ورته ووایي بچې هغه مشران دي هغې درته ووایي د عمرزو کې د دې حضراتو خبره څوک نشي غورځولی زما زمیندار کور ته راغلی دي کو د دې نه پس هم تا د خبره ونه منله نو ته مې زوی نه اوسه د پلار نه بس دا زما فیصله ده اینه پس مولوي صاحب مجبورن غاړه کېښوده او نیکه مې وي بار بار بیا راته وایي چې بابا په ډېر غټ غم دې واړولم دا مدرسه چلول دا ګوره اسان کار نه دی ډېر درځېده هغه کم ټیم چې حواله شوه دلته صرف یو حالو د هغې کې هم څه وخت په خټې لګېدلې وایي څه نه موټرو نه د بجلی انتظام و دلته یو کویو زما هم یاد شي او د ناستو کسانو به هم یاد شي برقه به دې رایسته او هغې کې به د اوبو ورچولې او بیا به دې په ټوټۍ کې دغه ورکړی او به دې رایسته دغه انتظام دا څومره آبادي چې موجوده ده سیوا د دغه دیوال نیم نه دا ټوله د مولوي صاحب د برکته الله جل شانه د مولوي صاحب په لاس کړی دا ټول ثوابونه دا ما ته چې نن ناست یو او دلته جمعه کو څه کو دی کې را سره مولوي صاحب پوره شریک دی کو ته وایې چې رابه زه نه شریک کوم هم شریک دی اوس تا خوښه کو نه خوښه هغه پکې شریک دی دا بلډینګ ودرول دا آبادي جوړول بیا د دې نه په زرګونو طلبا ایستل قاضي فضل منان صاحب رحمت الله علیه ته یو ځل چا د مولوي صاحب په سر څه خبرې وکړې وایي چې دا د څنګه کس مقرر کړی هغه ورته وایي زما یې څه کې د پوره عمرزو عزت یې جوړ کړو عمرزو یې وښوله دارالعلوم یې دارالعلوم کو جاندار یې کو او زه حیران د دې مشرانو هغه فهم و فراست ته چې په ذاخیرو کې سبحان الله مولوي صاحب هلته مدرس دي هغې راوسته خپل کور کې قاضي طیب صاحب هم نور غټ علما هم په عمرزو کې وو هغوی وی نه مهتمم به هم تی دې مشرانو کې هم کمال و چې دې په کم عمرۍ کې وپېژنده چې دا د کار سړی دی او دلته په خپل ځای کېنه او دومره کار ته الله جل شانه واغشت او دومره خیر ته الله جل شانه خور کو پرون قاری بردل خان صاحب دعا راغلی هغه وی د عمرزو کې چې د زنانو د تعلیم نوم هم نو صرف جهالت د عمرزو کې د زنانو د علم دا ترتیب او بیا د علم خول مدرسې وي د دې بنیاد د دې ذریعہ مولانا سبحان الله صاحب دی نن کوڅه په کوڅه د زنانو مدرسه د ټولو کې دغه اجر دی د ټولو کې دغه اجر دی نن خبرې دي قیامت پر ورځ به ان شاء الله ووینو برکات به او ګوره برکات به اوس د مرګ نه پس پته لګي چې دا څومره برکت وي اوس پورې خو نه لګېده دا چې اوس موږ د برکاتو نه محرومه شو که نه او موړ په موړ ګیرېږو هغه یو کس را سره تسلي راکوله
نو ما ته ګوره د مور غم خو چې کور ته راشي غمګین به دي کې د مور مرګ د پلار مرګ به دې په هر موړ کې د زړه په وینو جړی هغه یو لوی سهاری او بیا داسې پلار الله دې د هغه برکات په دې دارالعلوم په موږ باندې او په شاګردانو باندې قایم او دایم وساتي رونو مقصود د الله رضا ما تاسو ته وی کنه نه په پیډ نومشتا نه په بورډ نومشتا نه په مهر نومشتا حالانکه ډیر زله ورته کسان وی چې عدالت والا وی چې ورته وی چې په مهر خپل نوم لیکوي نه دا بیا ریا کې راځي بشیر ماما د خدای په ګوبخ یو ورځ دلته چا پوسټر لګولې زرا دنه کېدم نا پوسټر والا ته وی وی زمنګ مولوی سے کو چرتم نه پوسټر لګاو نه اعلان کو نه دستاربندی وکړه دستاربندی کې سیده مدرسې شهرت شو چاندو شي وی دې مونږ کو مدرسې بیا کا بیا روانه زمون مولوی سے پس خلق خپل راځي زمون مولوی سے پس خلق خپل را روان دي راځي خورونو دې موږ ته یو سبق پر خود مولوی سے چې موږ هغه سبق والو موږ خپل هم هغه شان جون تیر کو دا ما بخاری شریف پڑھاو در کوثر جی سے دی بچے مې پاغه کلاس کې نه سره یو ماشوم سبق ویلو نو د مړ پر وز راغلی د نو بیا مور ته ویل دي چې زه خبر نو چې مولوی سے هسپتال کې اډمټ ته یا تخت ته خو ما دوه ورځې مخکې خوب ولیدو چې یو دوه ښکلې جینکې دي په شینکۍ کې ناستې دي او قالین جوړی پستنو په لاس وی زه ته چې داسې کوئ وی چې دا مولوي سبحان الله صاحب را روان دی هغه له تیارې شروع دی مولوي او هغې قصه وکړه چې زه خبر هم نو چې مولوي صاحب یا بیمار دی یا داسې سخت پاتې شوه دا خبره چې دا موږ یا دا څومره غټ غټ علما جنازې لرالل یا دعا لرالل بس ټول د مولوي صاحب تعریف کو یا زه اوس لګیم تاسو ته تعریف کوم نو دا موږ ځکه کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي انتم شهداء الله فی الارض تاسو خلق پس مکه د الله گواهان یې تاسو چې د یو کس په باره کې خو وایې الله دغه باره کې ښه فیصله وکړي تاسو چې یو کس ته بد وایې الله دغه باره کې بده فیصله وکړي بل حدیث کې دي وجبت صحابه تاسو کې یا رسول الله ایش سو واجب شو نبی علیہ السلام وی جنت واجب شو صحابه وی څنګه ما د دې مړی په باره کې د خلکو نه د خو اوریدل بیا یو ځکه وی وجبت صحابه دوی سو واجب شو وی جهنم ته بل مړی وی ولی وی ما د خلکو د خلینو د بد اوریدل خلکو د خلینو مې د حدیث مبارک کړي کله تاسو خپلوان مړشي سوک اغیس خو بیانوي فذكروا محاسن موتاکم پاتې شو دا چې بعضې خلک په زندګۍ ورپسې بد ویلی دي یا ته په خطا کې ویلي شوي دي نو د دې نه خو څوک هم نه دي خلاص حسن ابن علي رضی الله عنه وی د خلکو په خبرو باندې زړه مه دردوه د خلکو د خبرو نه خو رب کائنات هم نه دي خلاص شوي داسې خلک شته چې خدای پسې بولي داسې او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ماته وی د بار سفر دوران کې یو پلان کې ځای کې دومره کتابونه د رسول الله خلاف لیکلي شوي دي په هغې کې د هغه برایان عیسایانو لیکلي دي ما وی دا د حق نښه ده چې څوک مخالف وي خو ما د رسول الله په صفاتو کې قرآن نازل شوی دی هغه بس دی او کوې کتابونه نو د نبی علیه السلام په تعریف باندې دومره کتابونه لیکلي شوي چې صرف نومونه هم نشي یادولی امام ابو حنیفه له یو کس راغی وی چې زه ستاسو ډېر معتقد یم او ډېر تعریف مې دی اورېدلی اوس دلته رالمه خو په لاره چې مې چا نه تپوس کو هر چا دې تعریف کو او زما تجربه دا ده چې حق کس وي د حق به خامخا څوک مخالفي د حق سړي به خامخا څوک مخالفي او ما ستاړو بد د چا نه ونرېدل امام صاحب ورته وي لږ دې بلې محله کې هم لږ مزل وکړه بیا راشه چې هغې ته لاړ نو ټولې بد وي نو سړی بیا نور هم متفق شو چې د واقعي لکه څنګه چې لکل فرعون موسی دی که نه لکه د هر فرعون دپاره موسی وي داسې د هر موسی دپاره فرعون هم وي قرآن کې الله فرمایي وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین بما دقه شان د هر نبی دپاره مجرمان دشمنان جوړ کړي دي نو دغه معامله د هر نبی وارث سره ني د نبی وارث عالمي د عالم به مرزه کې ما دلته په منبر یو ځل مسله کړې وه ا مسله مې هم داسې نه وه کړې ما وی تاسو صرف نیانو پسې راغشتې ده چې یاره د سره قرباني نه کېږي نه خو ظاهره خبره خو ما یې چا دا تپوس ونه کړو چې منیجر سره یا رشوت خور سره یا سودخور سره دا تپوس څوک هم نه کوي په هغې یو کس و هغه بیا دلته منزله نه راته ما پسې مونځ پرېښود دا مسله خو اوس د قرآن حدیث ته نو زه څه وکړم
زه به نه کومه دغه شان د مهر مسله وه هغې کې یو کس راغی فتوا یې غوښته ما ورته فتوا وویله ما نه پس لاړ بل مفتي له هغه د مسله بدله کړه نو چې سوال بدل کې خو جواب سر کې بدل شو که نه بیا به سلام نه اغوست نو داسې د هر حق مخالفي داسې نشي کېدی چې حق به ای او د هغې مخالف به نه دا سلسله د چلی خو الله جل شانه د نیک کار نیکبخته خلک په زړه کې د نیکانو مینه اچوي د بدبختو خلکو د زړه نه د نیکانو مینه وباسي پاتې شوه دا چې په دې نیکانو باندې اخره کې بیماری راځي بیماری سره د دې درجات بلندېږي زموږ د یمن څومره مشران دي په سختو بیمارو وځي زموږ مولوي صاحب اخري هفته داسې سخته تېره کړې ده چې د بیان نه بار ما چې به ورته کتل ما زما د سر رګونه بشلیږي کېدي چې دنه مخکې زه مړ شم ډاکټر به راپسې بار راته وي لږو د کېږي نه پراپرو بسې دوه غمه به شي په یو کور کې داسې سخته به ورته ما ته وایي حذیفه څه به کوو ما بس الله ته به توجه کوو نور خو څه نشته بیا مو ته دا حدیث وي واذا اراد الله بعبده الخير دا د نیک سړي نه خده چې په دنیا کې سخت راځي حدیث مبارک کې دی واذا اراد الله بعبده الخير کله چې الله یو بنده سره د نیکه اراده وکړي امسك عنه بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا فده باندې په دنیا کې سختي راولي واذا اراد الله بعبده الشر کله چې بنده سره د بد اراده وکړي امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه فده باندې نرمه راولي سختي په نه راولي اخرت ته ورلسم ډیر عذاب جمع ان عزم الجزاء مع عزم البلاء ډیر غټه بدله هغه ډیر غټ مصیبت سره ملاويږي نبی رسول الله فرمایي کائنات کې د ټولو نه غټه سخت انبيو تیری کړی دي چا تیری کړی دي او د انبيو نه پاک خلق سوکشتا نه نبی رسول الله د وفات په وخت کې یو هفته داسې تبه کړی و چې د بیان نه بار ده غورځېده به بېهوشه کېده به داسې او د ټولو نه زیاتې سخت انبیو تېرې کړي دي د انبیو نه ټولو انبیو نه زیاتې سخت محمد رسول الله تېرې کړي ځان یاده او چې کله د محشر ورځ شي چا په چین سکون کې جون تېر کړي وي دی به وایي چې کاش د مثبت زګانو ته کوم انعام میلاویږي ربه ما نه به د غوښې په قینچو کټ کړی وي خو دا به د نن مالم دا بدله راکړی دی بله مولوي صاحب چې بیمار شو داخل شو نو د شاګردانو دلته او په دې کل پاکستان کې ځای په ځای خواري مدرسې دي ټولو ختمونه شروع کړل او دعاګانې ذکرونه هغه ټول الله مولوي صاحب له جمع کړل درجه په ورله بلند کړه درجه په ورله بلند کړه او داسې کسان جنازې ته را حاضر شو چې زمونږ زړه ته کافي تسلی په میلاو شو یقینا درته وایم زه چې اوس چاته م ګورم زه دیم راغلی دغه په خوله خو نه لړه کې ته شکریا ادا کوم زړه مې ډېر ټکور شو دا گورنر چې راغی دواله ما ته تاسو ته چا اطلاع کړې وه زمونږ نه د پلار سیاست کې چا سره داسې رابطه ونه زمونږ بس دا تبلیغ او تدریس دي اگر چې سیاسي پارټو کې د علماو پارټۍ دغه خوښې دي دا نه وایو چې نم دي خوښې خو سیاست کې نه کار ساتل نه د چا نمبر ساتلې دي چیرې دا به زموږ په کار راشي نو ما ته تاسو ته چا اطلاع وکړه وی موبایل مې اس جنازه وکړه او د جنازې نه پس بس دا مې چې څنګه سار شي سیده بدل ازم او په رب درته قسم خورم چې سره د مولوي صاحب دواله راغلی او دلته راته چوي چې اجازه سپیدي کوډي سپي وفات ته غلم ورشه نو یول مې لړو چې ورزم خو سره باندې نا وخت د کېدی شل د مور وی چې دا سفر مې صرف مولوي صاحب لشي چې دا سفر او دا راتګ مې صرف مولوي صاحب لشي او الحمدلله ماته یو کس وښ تاسو دا دارالعلوم قرضم ډیر دا د جمعه دا چتم دی وی د دې بده ورته ویلو مال پلار دا سبق نه درا کړی تو فعل چې سبدا د ناس ته پوښتنه کې د ګیس بل 13 میاش 1 لک راغلو کنه مونږ ورته مينته کو جی سپیکر بو وایو وینا صادر بو ګرځو وینا بیا مرته دومره تو فعل چې وای دته وای کو چا تخپل ویل شي وایګنی بس پرېدا دی وته چې خلک ته بسنګ وایو چې د مولوی صاحب را لګلم چې دی مفتی صاحب دومره وای چې ردته حواله کې یاد زمونږ د اړخ نه دی نو ځه بس بیا دغه صرف اجازه راک تشبیه به جړل غختل به دا ټول طالبان گوادي یا عوامو کو چر شپې راغلي غینه تاسو کې ایته د حقیقت پته ده حقیقت سفر لتلو ماته چرته داسې نصيحت یا نصيحت نامه یا د نصيحت خط نه درالې غلي سفر لتلو نو زما هغه کال پارسه کالو ګلستان کتاب ما سره نو
نو دلته موږ ډېر وکړو ملاو نه شو. نو الته د ریونډ کې اغشتو او یو کس چې له پوره شو غلې ورکړو چې دا ورکو پاغي کې یو کاغذ ټوټه خو او پاغي کې لیکلو بچي چې څه ضرورت شي د کور یا د مدرسې حالانکه زړی وړو کې زما اجامت هم نور راغلي تقریبا چې بالغ بمنو ډېر د لیکلو څه ضرورت شي اچھا تم وایا الله توایا مور تم دی وایا چې ګوره د خپلوانو یا چانه سوالونه کی خلک وو چې د تبلیغ کې تللی نو خځه اوس مونږ ته لاس نشي چې مونږ ته لاس نشي چې څه سخت راځي الله توایا او یاد ساته بچي کو په طالبې کې د رب ناغشتل زده نکړل تر مرګ پورې به د خلکو لاس ته ګوري او کو په طالبې کې د رب ناغشتل زده کړل د خلکو بادشاہ به جوړ شي. زمونږ ډیر ضرورت دي خلک زمونږ د ضرورتو د وجه نه مونږ ته ډیر کروڑپتیان وای مونږ په دې فخر کولی نن سبا د علم نه زیات خلک د مالدار سړي قدر کوي زمونږ بیا قدر سی وشي. بلا قرآن کې د دیندار سړي د صحابو مزاج سو قول شوی دی هغه چې د خلکو نه سوالونه نه کوي او د شرم د وجه نه خلکو تلاس نه نیسي لا يسألون الناس الحافا د آیات ته سوچ کو رايات خلکو پس نه پېچا زما مدرسې له داو کو زما مدرسې له داو کا دا به په طبيعت بوت جوړې د چې یو مدرسې والا بچاندې له پاسه وې دې سره خو بداوا مړ کې راشي چې دا علماء نه د خیر ماران دي. دلته عبدالرحمن مولوی صاحب ناس دي زموږ زوړ مدرس ته مشر مدرس ته اوس وخت کې زموږ د مدرسې هغه وې زه وړو کوم حفظ کوم نو وی مولوی صاحب موږ ته وړ کم شو دکاندارانو بیا قرض نه راکول نو موږ وې چې چانده وکوي چې دا کې دي نشي چې چانده وکړو ورونو تلاړ شي کله تنظیم کو خرابم غواړم ګینه مدرسې ته طالب کوم زه الله د سوال مکلف کړی نیم چې راکې وړه راکې کو مدرسې ته چلوم به چې نه راکې طالب کوم سوال نو کوم چاته نشم کولی بیګار ته چوي چې یاره جمعه کې به خیر د سبب وایو چې زموږ دی ځل بیا بل داسې خبر را نه هو د خلینا او ما یو جواب ورکړ ما وی اوس کو د قرضو کې گیر وخت کې ارس زما په سر رالل دې ځکه زما رب ما اوس ګوري چې دې د پلار په شان تندې ماته کې دي کو نه خلکو ته سوال کوي ما تر مرګ به نو کوم کوشش به مې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل صحابه ناس ته ټولګي ته ویل دي کو ډیر مجبوری شي تاسو ته به بار بس چاندېونه کوم ان شاء الله کو خدای مکه بیا مجبور شوم هم د قچل به کوم چې وز د مدرسه به صرف د مانځک خدای دې اگر وز نه راولي او ان شاء الله نه برازي مولوی صاحب د دې لپاره دومره جړلی چې موږ ته به اس رکاوټ نه جوړیږي زموږ د خپل رب نه پوره تقوا بل یو خبره کوم یو پس بل را یادېږي ما تاسو د وخت ډېر احساس دی خو ځین چې بل جمله موږ د روزي بیانو کو چې دې خبره نه اوزو یو خبره الله اخیری پرون درې موا د درې مې پسار تاسو ته پته وریزوا مال یو درې ولومارال د مولوی صاحب شاګردان دي زمام شاګردان دي ډېر خدمت په هسپتال کې هم کړې دي ما ته وی جی اندازه د باران ده د ټینټ والا سره یو برساته ملاویږي چې باران تینوز اگر وغواړي ګینې رستو به خلک ډېری او ډېره به ګرانه شي راته ما ته په ګلاس کې خود مای مولوی سبحان الله صاحب ټول عمر د الله په نوم لغړېدلې دي دا هغه چاته پته لګي چې څوک تبلیغ کې بسترې ګرځي د بریلیانو د خلک وباسي او کله سپور او کله ستغ او کله څنګه ما وی رب دومره نه کوي چې د هغه د ملمنو اکرامونه کې باران نه دري ویجی موسمیات والا ویل دي ما دقه بم د رب دروخ کوي اق الله وکړل وی 12 بجې باران خولې دي درزړ یو کس راغی ما ته وی منځو پورې باران نو چې څوک په الله غیرتو کې کنه الله بیا غره د هر چا نه زیات غیرتی دي الله دې د غیدا سوري د غیدا برکات سوري خو موږ نه لاړ غیدا برکات ته الله زموږ په سر باندې قائم او دائم وساتي دا دارالعلوم نه چې یو ګلشن جوړ کړی دی رب کائنات ته تر قیامت پورې په اخلاص سره موږ له د دې د چلولو توفیق راکړي او چا د مولوی صاحب سره په څه قسمه مرسته کړې ده په دارالعلوم کې کړې ده په دغه کې هغې ته خو به اسم الله ورکوي خو زه د خپل دغه خواهش اظهار کوم څوک جنازه کې شریک شوي دي په قسم مې د په ربي د زړه د وي او یو رګ نه او د زړه نه مو ته دعاګانې خیږي او الله دې غیره بدلې ورکړي او هغه شرکاو لدي د جنازې دا شرکت الله د بخشش ذریعه وګرځي او الله دې زمونږ د خپل منځ کې مینه محبت قائم او دائم وساتي الله دې هغې سره په جنت کې یو ځای کړي